बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद लरु چې ټول मलګري بخی الله مخاد او آباد ساته. زه تاسو سره نیک پنیغه د خپل یوټیوب چینل معلومات د کلی نه مخاطب ما مهرباني وکړئ زمارونو دا اوس په مسلم آباد کې جرګه وشوله د ناظم ولی رحمان صاحب عبدالقادر بی او زما او د بل نور کم شیرین مولانا صاحب مونږ سره پکې حصہ واغستله. دا جرګه مونږ په ډېر ښه طریقه د الله د رضا لپاره حل کړله. مزید دا 3 ویډیوګانې دا ویډیو وګورئ د اول نه تر د اخره پورې. دې کې د جرګې مشرانو په ښه طریقه د کشرانو ته یو پیغام هم ورکړی دی د صلحي. نو مهرباني وکړئ دا وګورئ د اول نه تر اخره پورې او دا چینل سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ ځکه چې مزید به تاسو له مونږ ښه معلومات درکو. ډېره مهرباني د الله په امان. اما بعد زما محترم مسلمانانو الله دې ستاسو دلته دا راتلل د خپلې رضا لپاره او الله دې په دې راتللو سره په یو قدم باندې کروڑونه او اربونه اجرونه درله درکړي. امین. الله یو قدم سره کروڑونه او اربونه ګناهونه معاف کړي. امین. زموږ راجمع کېدل دلته د دوه وروڼو منځ کې د بې اتفاقۍ په وجه باندې شوي دي او دلته دا خلک د ټول د جوړې په نیت راغلي دي. الله چې دوی د دې خوشحالي غواړي ته دې خوشحالي نصیب وکړي. الله دې دغه ټول راغلي خلکو د دنیا او د آخرت او د قبر خوشحاليانې نصیب وکړي. محترمو کله چې انسان په داسې یو علاقه کې اوسېږي چې ګڼ کلی وي او بیا لکه دا زمونږ کلی خو مشهور کلی دی چې دا ځای خلک پکې وي او بیا سړي سره د هغه پلار او نیکه دشمن شیطان هم وي نو ضرور دا حالات راځي که دا که نن مونږ دلته یو سبا به د بل چا په حجره کې د بل چا په دغه باندې راجمع یو خو الله تبارک تعالی دې زمونږ او ستاسو په دې زړونو کې یو بل سره محبت پیدا کړي. امین. او دا شیان راځي مونږ سره د پلار او د نیکه د آدم علیه السلام د وخت نه دا شیر جی او اسماعیل کاکا دې ډېره شکریا ادا کوم چې هغوی زموږ په دې وړه خوله باندې مونږ رالو او هغوی زموږ دا خبره ومنله. په دې کې مونږ سره عبدالقادر بھائی او نثار محمد کونسلر صاحب ډېرې هلې ځلې وکړي چونکې مولي صاحب خو خبرې وکړي او ډېرې درنې خبرې وکړي د دې د پاسه مونږ نه وي پکار چې خبرې وکړو خو فیصله مونږ د الله د رضا دپاره کړې ده. په دې کې نه ده چا د یو فریق دغه ساتلی نه د بل فریق دغه ساتلی چې یاره مونږ به د دې په حق کې خبره وکړو ځکه چې مونږ به هم الله له ورځو او باید زه خپلو دې کشرانو ته مشران خو ناسي خو دې خپلو کشرانو ته یم چې یاره نه دي پکار که چېرې تاسو ګپونه شپونه وروروالیانې کوئ نو د یو دایرې کې کوئ په هغه دایرې کې کوئ په کومه دایره کې چې تاسو ناست یو ستاسو مشرانو ته پرې تکلیف نه جوړېږي نو په هغه دایرې کې خپل ګپ شپ او خپلې وروروالیانې پالئ. دویمه خبره دا ده چې مونږ دغه فیصله چې کومې وکړې ده نو په دې کې مونږ دغه د پټۍ لپاره 100,000 روپۍ په دې خلکو باندې کېښې او 50,000 روپۍ مونږ دې جرمانه کړ چونکې د غوښه خوړل یا ګډ خوړل دا مونږ ته په اسلام کې دا ناروا ښکاري چې دا مونږ راولو دلته یې وکړو 50,000 روپۍ مونږ دې جرمانه کړل او 100,000 روپۍ هم دې د مرهم پټۍ لپاره واغشتې او دا جرګې فریقې نو ټولو په دې باندې متفقه دغه وکړه. مونږ په دې کې یو ملګری هم خصوصا د اس پي د سیټه راوستو چې دا ډیري به ولیکي او خزانې تاڼه کې به یې ورکړي چې سبا که دې څه مسله راشي نو هغوی به وله منډه تړله او مونږ د دې دواړو فریقینو ډېره زیاته شکریا ادا کړو چې دې زمونږ دا خبره ومنله. مفتي صاحب ته به خواست کړو د جمعې ټیم چې هغوی پکې دعا وکړو دا امانت بیا دوی ته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. زه د جرګې د مشرانو ډېره شکریا ادا کوم چې د دې دواړو فریقینو ترمنځ یې هلې ځلې وکړلې منډې تړلې د الله د رضا لپاره ووالي. مهرباني وکړئ یو 2 منټو له خاموش چې د دې دواړو فریقینو ترمنځ یو خفګان راغلی دا ښه خبره نه ده ځکه چې دې کشرانو ته دا مونږ پیغام بار بار ځکه ورکوو چې د دې تربیت وشي. د لږې مسلې په وجې څومره پریشانه شو دا مشران او دا خلک څومره قیمتي وختونه یې ویستي دي او راغلي دي ستاسو په دې غم کې شریک شوي دي. د ټولو نه اهم او ضروري کوم مشر چې دی جناب مفتی صاحب مبارک چې د یو
من قیمتي دی او هغه تاسو لا دغه کلو ختم کو تاسو د جرګه کې شامل شو د دې مونږ ډیره شکریا ادا کوو د ناظم ولی رحمان صاحب ډیره شکریا ادا کوو د عبدالقادر بھائی ډیره شکریا ادا کوو چې په دې جرګه کې منډې ترړې وویلې او خصوصي د بنارس ماما چې هغه مونږ د جرګې مشرانو سره یو ځای شوي وو او د دې دواړو فریقینو ترمنځ د صلح کوششونه وکړل د دې چې مونږ څومره شکریا ادا کړو نو کمه ده الله هم خوشحاله کړه چې د مشرانو د جرګې څه فیصله کړې وه دواړو فریقینو ته انشاءالله منظور ده او په هغې متفق دي او خوشحاله دي مونږ د دې دواړو فریقینو هم شکریا ادا کوو چې زمونږ په دې وړه خوله باندې دي امنه وکړل او په مونږ اعتماد وکړلو الله دې دې اجر عظیم ورکړي او د دې منځ کې دې الله اتفاق او اتحاد او محبت پیدا کړي وروره د جرګې دا اصول دي چې روغ وشلي تاسو به واپس خپلو کې هغه ورورولي قایم ساتئ دا زمونږ کلی دی مونږ به مړی ژوندی همغه شان ساتو چې کوم مخکې وو مفتی صاحب مبارک پکې ښه بهترین خبرې وکړلې زمونږ دا ایمان دی دا زمونږ د اسلام تربیت دی چې مونږ به د علماو په خبره باندې امنه کوو او په هغې باندې به مونږ روان یو نو زه بس نور دې کې مزید خبرې ځکه نه کوم چې مفتی صاحب مبارک پکې بیان وکړلو ناظم صاحب وکړلو بنارس کاکا پکې خبرې وکړلې نو الله دې دې ټولو له په قدم باندې اجر عظیم ورکړي او خدای دې د قدمونو د ایمان پته لکې واچي خو خواست درته کوو چې د جنګونو شرونو نه هېڅ نه جوړېږي د امن زندګي تېروئ که ترقي غواړئ او که ترقي نه غواړئ نو لاندې به یې ځکه چې دا ډېر خراب وخت دی دې کې کوششونه د عبادت سره محبت ساتئ او د مور او پلار خدمت کوئ بس خو په جمع درود شریف ووایي او مولانا صاحب مبارک دعا کوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وشو كانت؟